صلى على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله رب العزت لوی مهربانی ده او لوی کرم نے توریری مدرسہ جامعہ تعلیم القرآن زمونږه د اکابرینو د مشرانو د باقیات الصالحات د هغوی د دعاګانو د اخلاص مرکز دی ورسره زمونږ مشرانو موجوده د محبت ځای دی. ټول مشران د ځای سره ډیر زیات مینه او محبت لري. د دې کلي او د علاقې ملګري چې دي د توحید او په سنت کې د قرآن کریم د خدمت لپاره د هغوی قربانۍ چې دي نو هغه منلې شوي دي او معلومې دي ټولو خلکو ته. او نن موږ او تاسو د هغې جامعې په یو عظیم الشان نیک مقصد کې راجمع شوي یو چې د هغې جامعه کې د جامع مسجد دپاره د ځای اخیستلو او په هغې کې د افتتاح پروګرام و. زمونږ شیخ صاحب پنځپیر متعز الله العلی انشاءالله تشریف به راوړي. هغوی کله کله فرمایي چې د ونې قیمت چې دی هغه د میوې نه معلومیږي. زمونږ او ستاسو په علاقه کې چې ځمکه قیمتي کېږي د دوو وجو نه قیمتي کېږي. یو دا وي چې په هغه ځای کې فایده ډېره وي، هغه ځمکه کې فایدهمنه وي. دویمه دا وي چې د هغې ځمکې فایده اسانه وي، د روډ غاړې ته وي او فایده ترې خلک په اسانه اخیستی شي، هغه ځمکه قیمتي وي. یا یې فایده ډېره وي، یو مرله ځای وي خو بازار کې وي نو قیمت یې ګران شي، او یا یې فایده اسانه وي نو قیمت یې ګران شي. زمونږ او ستاسو نظر صرف په دنیاوي فایده باندې وي. که مونږ او تاسو وګورو او حقیقي نظر وکړو نو حقیقي فایده د دین فایده ده چې هغه فایده ختمیږي نه. یوه ځمکه د سکول په نوم شوه، یوه ځمکه د کور په نوم شوه، یوه ځمکه د هسپتال په نوم شوه، نو بس هغه هسپتال شو، اسکول شو، د دنیا تر حده پورې که دا ځمکه باندې د اسکول او هسپتال تر قیامته وي نو تر قیامته یې پیدا شوه، خو د قیامت نه آپله بیا هېڅ نشته. تر څه وخت پورې نو فایده یې تر هغې پورې ده. خو کومه ځمکه چې د الله په نوم شوه، د الله په نوم زوال نشته او د الله په دین زوال نشته، نو هغه فایده نه ختمیږي، هغه فایده نه ختمیږي. کومه مدرسه باندې جومات جوړ شو، په کومه ځمکه جومات جوړ شو او په کومه ځمکه باندې مدرسه جوړه شوه، د الله په نوم شوه او دا پراپرټي انتقال الله ته وشو، بس دا انتهایی قیمتي شوه. که قیامت راشي د دې فایده نه ختمیږي، بلکې د دې حقیقي فایده دا په هغه ژوند کې شروع شي چې په هغې باندې زوال نه راځي، ختمېدل نه راځي. په دې ځمکه دا نن چې په یو د مازدیګر لمونځ وشو او انشاءالله د ماښام لمونځ پې کېږي، د دې یو لمونځ او د یوې سجدې قیمت دنیا ما فیها نشي ادا کولی.
او بیا چې کله پدې کې جمعات جوړ شي پدې کې جمعات جوړ شي پدې کې چې کوم بختورو پیسې لګېدلې وي د کوم بختورو مال او جان لګېدلې وي هغه د دې دنیا نه تللی وي او پاغې پسې به د دې سجدو ثواب روان وي د دې رکوګانو د دې سجدو ثواب هغه به چې کمدنو هغې پسې روان وي دا وړه خبره نه ده وړوکی کار نه دی دا د الله رب العزت لوی کرم او لوی مهرباني ده دا ځمکه به په نورو ځمکو باندې فخر کوي زمونږ کابرین شیوخ مشران تشریف فرما دي صرف د مجمع د راغونډولو دپاره یو څو خبرې چې کمدنو ذکر کولې زمونږ مشر استاد محترم حضرت مفتی صاحب د پنځپیر تشریف فرما دي او مفتی حبیب الله صاحب انشاءاللہ لکسات کې را رسیدو هغه هم انشاءاللہ لکسات کې را رسیدو والدي بیا شیخ صاحب هم راځي اگر چې وخت مختصر دی عالمان وایي مختصر وخت کې چې عالمان کومې تحفې وړاندې کوي نو وی لنډې خو ډېرې قیمتي وي الله دې دا خبرې زموږ د زړونو د رڼا کېدو سبب وګرځوي خپل استاد محترم حضرت مفتی صاحب د پنځپیر له دعوت ورکوم چې هغه راشي او بیان وکړي